چې د اختر متعلق کوم سنت اعمال څه دي دغه نه مسلمانان چې دي هغه خبر شي او خپل کشران مشران د دې نه چې دی خبر کړي نو الله تعالی به د هغې اجرونه چې دی دغه مسلمانانو ته ورنصیب کړي. نو د وړوکي اختر دپاره چې کوم سنت اعمال دي یو د ټول نه اولنې سنت دا چې وختي پاڅېدل دي مسلمان چې دی هغه وختي پاڅي او دویم دا دی چې د اختر د مانځه د فارتونه مخکې چې دی څه خوږ څیز خوړل او کجوره چوارۍ هغه وکړي نو ډېره زیاته بهتره ده او دغه هم په طاق عدد کې مثال په طور 3 یا 5 داسې نو ډېره بهتره ده. غسل کول دي او د هغې سره چې دی پاکې یا نوو کپړو چې دی هغه وس کېږي نوې کپړې او چې نی نو کم از کم چې پاکې کپړې هغه اغوستل اور دا خپل کشرانو د دې چې دی هغه جوګه کول چې دغه څیزونه چې دي هغه ورته وښودلی شي ٹھیک شو. او بیا عطر لګول دي خوشبو لګول دي د نبي علیه السلام به ډېرې زیاته خوښه وه. او بیا د اختر د مانځه دپاره تلل چې دي نو په یو لاره تلل او په بله راتلل دا هم سنت عمل دی چې په یو لاره لاړ شي مسلمان او د بله لاره چې دی هغه راشي او بیا دعاګانې چې دي هغه غوښتل ځکه دعاګانې پکې الله جل شانو قبلوي نو دعاګانې زیاتې چې دي هغه په دغه اختر په مانځه کې غوښتل پکار دي.